بن عبدالعزیز پیژنې که نه پیژنې جواب راکړئ. دا د امیه خاندان یو ډېر بهترین عادل خلیفه تیر شوی الحمدلله، ډېر لوی مقام ورته الله ورکړ. دلته به عمر بن عبدالعزیز ثانی ویلي، عمر ثانی و، بالکل عمر ثانی و. دا عمر بن عبدالعزیز رحمه الله دا یو ځل په لار روان، یو استړاندې دی او بلتی شاته دی او امیش په د سورلی لږه کمزورې وه. په دې ورځ روان دی، طالبان چوټي شو، مازدیګر ټیم دی، एकदम د ماشومانو منډه کړه. عمر بن عبدالعزیز بعض ماشومانو کې چا پیژندو، یو ماشوم आवाज کی اے طالبانو ادری گئی. عمر بن عبدالعزیز را روان دے، امیر المؤمنین را روان دے، د شام او د سعودی باچا را روان دے، د عراق او د کویت باچا را روان دے. عزیزان عمر بن عبدالعزیز دا آواز اوریدو، متصل دا طالب ورته وے پریدا یریګما عمر بن عبدالعزیز زمون د خپو ګرته نه رسیږي. چپ شوی، چغې مه وهه، فریاد مه کوه. عمر بن عبدالعزیز که هر څومره امیر المؤمنین دی خو زمون د خپو ګرته رسیږي نه. طالب د خبره وکړه، عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه خبره واورېده. زما په خبره پوهېږئ؟ ماشاء الله. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه خبره واورېده، یا الله موږ د طالب په مقام باندې پوهی کا، یا الله طالب زموږ نه خفه مه کړي. یا الله والله چې د چا نه طالب ناراضه شوی دی، چاله چې طالب ازار کړی دی، ورځې ښه شوي نه ده، ورځې خرابه ده. عزیزانو یاد ساتئ، عمر بن عبدالعزیز آغاسی باچا نه دی، آغاسی گورنر نه دی، آغاسی امیر المؤمنین نه دی، یو بهترین انسان دی. د عمر فاروق په نسو کې را روان دی، د عمر فاروق د وینې رنګ پکې دی، د عمر فاروق د لارو اثر پکې دی. عمر بن عبدالعزیز اسنخ کته شو، په منډه منډه باندې راغی. طالب ته وی اے بچیا، اے بچیا تا یو خبر وکړله. اے زویا، طالب خو چې خبرو کې چاپلار به واړی، طالب خو چې خبرو به بیا ډېر ټینګې نه. شاه عبدالعزیز صاحب یو به طالب ته راز نه وی، به دې پریدي نه چې تر څو دې برابر کړی نه به دې نه پریدي. بس بیا به خامخا تپوس کې نه په دې کې څه راز دی او نه په دې کې څه راز دی. طالبان خو عجیبه خلق دي. صاحب عمر بن عبدالعزیز ته بچیا تا یو خبره وکړه زویا، تا وویل چې عمر بن عبدالعزیز زما د دې خپو ګر ته هم نه رسېږي. بس طالب ویل او ما دا خبره کړې، ویل ښه بچیا دا خو دې یقین دی چې عمر بن عبدالعزیز ستا د خپو ګر ته نه رسېږي. وی او وی ښه بچیا دا قدم لږ اوچت که، هاي ستا د علاقې کونسلر به داسې کار وکړي، والله د یو مخ ته توړې به او د دې بل به شنګار وي. به ته ورګه تعالی دا طالبي پرې سر داسې کوه، ته ما ته دا خبره کې. خو هغه د چا نوسې دی، هغه د چا پی رودلې وې، د هغه تربیت چا کړو، هغې کې یو اثر را روانو. ورته وی اے بچیا خپه اوچته که، قدم اخوا کیدا. هغه چې قدم اوچته کو، عمر بن عبدالعزیز ته خوره را واغسته، څه ترې را واغسته. ورته وی اے بچیا اوس درته ښیم چې ستا د خپو ګرد زمانه غوره دی، جبه ور باندې راښکله. ورته وی بچیا او دې کتل چې زه تا په ځان باندې اعلی ګڼم. طالب ورپېدو، دا څه وشو یا الله. ورته وی بچیا خفه کېږمه، اوس یې واده را سره وکړه. اے بچوړیا لاسونه برکه، لاسونه داسې ووایه چې یا اله العالمین، که د عمر بن عبدالعزیز د غرونو عمره ګناهونه کړي، یا الله د دې خپو د ګرد په ښکلولو باندې ورته معاف کا، یا الله ګناه معاف کا. دا دعا وغواړه. عمر بن عبدالعزیز ډېر دروند شوی دی، ډېر بار ور باندې پروت دی چې د حساب کې احسان وکړي. هغه طالب دعا غواړي، هغه طالب یا اله العالمین، یا الله د امیر المؤمنین ګناه معاف کا، یا الله امیر المؤمنین سره داسې ملوشه، یا الله چې ستا په ملاقات دی راضي وي او د ده په ملاقات ته ناراضي شي.
عمر بن عبدالعزیز شاه خوب کې ولید وفات نه بعد هغه 3 کاله 15 میاشتو 15 ورځې حکومت کړی زه تو کم دا دغه حکومت خو اسلام هندستان ته راورسولو داسې ترکمنستان ته ورسولو دا هغه سړی چې لارې ځمکې ورته الله کولاوولې فتح به یې کولې هغه عمر بن عبدالعزیز شاه خوب کې ولیدو په څه باندې الله وبخلي مرګ نه بعد ویلي والله العظیم چې خدای مې دغه یو عمل قبول کړی هغه دا چې ما د یو طالب احترام کړی ما د یو طالب سره مینه کړې وه نن که مو ته د طالب سره مینه وکړو د عالم سره مینه وکړو دا زمونږ استاد موږ ته سړکونه نه جوړوي دا خلق موږ ته هسپتالونه نه جوړوي دا خلق موږ ته بلډینګونه نه جوړوي دا خلق موږ ته زړونه جوړوي او چې زړه جوړ شي بیا ټول کائنات به ستا خپو ته راځي زړه چې نه جوړوي ارس بډیری خو ته به نه جوړی سکون به نه وي سکون د دې علماو سره دی زما درخواست دا دی ورونو چې هر یو سړی دی په دې واقعه باندې سوچ وکړي چې دا د یو طالب د هغې وخت دپاره یو